بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. دې حدیث شریف کې نبی صلی الله علیه وسلم تذکرہ کوي د دې خبرې چې کله چاته مرګ حاضر شي او نور خلق په دغه موقع باندې حاضرین او غلا په جو باندې سل وسل پکار دي. او بل په دې حدیث شریف کې اشاره ده اخر خاتمه ته چې د انسان اخر خاتمه خسته شي نو یې لپاره څه اجر دی. نو د اخر خاتمه اسباب ذکر شي چې بس سره اخر خاتمه خسته کی. ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، هغه فرمایي نبی له صلوات و سلام فرمایل تاسو خپل مړو ته تلقین کوي، یعنی الولی تلقین په معنی لوستو سره لا اله الا الله لا اله الا الله ورته تاسو الولی چې کله قریب الموت یعنی مرګ ته نږدې د علامې د مرګ په تواري شوی او جاری شوی ناغو ته لا اله الا الله وای. محدثین ذکر کوي چې دا ورته نه وای چې کلمه وایا، ځکه چې د ځنکدن سخته د مرګ سخته د ډیر عجیب سخته ده. د پیغمبر صلوات و سلام د احادیثونو معلومیږي. به هر حال داسې په جواب باندې لوستل پکار دي کېدای شي دغه په جواب باندې دا کلمه راشي او دا کلمه وایي. او اشاره د حدیث شریف ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال اخر كلامه لا اله الا الله ودخل الجنه. د چا چې اخرنه کلام لا اله الا الله شنو دا انسان به جنت ته داخلي. اوس اسباب د اخر خاتمه د خیسوالي غدادي څوک په الله رب العالمین باندې ایمان لري، همیشه د پاره د الله تعالی په ملائکو باندې په کتابونو باندې په رسولانو باندې او په تقدیر د خیر او په تقدیر د شر باندې په دې باندې ایمان لري او دا عقیده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د آخري د پیغمبر د ختم نبوت عقیده د دې انسان اخره ختمه بخسته کیږي د کلک ایمان د وجنه د کلک جذبې د وجنه. دین نمبر اخره خاتمه خسته کیږي په استقامت معنی چې استقامت په دین معنی د دین په هر یو عمل معنی. دریم نمبر په تقوا کول معنی. څلورم نمبر په محافظه د منځونو معنی چې منځه حفاظت کې څوک 15 وخت مز د جمع سره کوي، څوک د الله رب العالمین ډیر ذکر کوي. او شپږم نمبر درود شریف په نبی صلی الله علیه وسلم باندې په الله رب العالمین باندې خسته ګمان کوي. او اتم نمبر چې لري اوسېږي د ګناهونو نه د نافرمانونو ځان ساتي. او نهم نمبر ډېر دعاګانې کوي د اخر خاتمه د فاره د مرګ د سخت نه د بچاو د پاره او توبه د خپل ګناهونو وباسي. د دې وجینا علما ذکر کوي چې تلاوت په دوران کې څوک پات شي دا بهترین مرګ دی. په وخت د اذان کې په دوران د ذکر او اذکارو کې څوک د مسلمانانو سره تعاون کوي، د صدقې په وخت کې امر بالمعروف نهي عن المنکر په وخت کې دا بهترین مرګ دی. صلی الله تعالی